أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. سورة بني اسرائیل 73 نمبر آیات تے. وَإِن كَادُوا او یقینا غواړي دا مشرکان لَيَفْتِنُونَكَ چِوَاڑَيْ تَالَرَا عَنِ الَّذِي دَعَغِ قُرْآنَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ چِمُنْگِ وحی کوتاتا لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ دید پارا چت وتڑے پمون پوری غیره علاوه د دیننا نور سو وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ فَدَغَ وَخْبَدِ وَنِسِتَالَ را خَلِيلًا دوست. دی آیات مبارکہ کی اللہ تعالی تحذیر ورکی ځان ساتل د مداهنت کوونو په دین کې. یو انسان به ځان د مداهنت نه ساتي. د شریعت او د قران چې کوم احکامات دي په دې کې به یو سړی سستی نه کوي، نه به بیانون کې او نه به اوریدون کې. چې د شریعت کوم حکم دی په دې کې به نرمي د چا سره نشي کېدی. يهود نصارا په خپل کتابونو کې چې څومره تغییر کړهورونو هغه وجه دا و چې کوم حکم به پړه باندې نه جوړېدو نزان د بار به آسان کو او چې کوم حکم به پړه جوړو نو باغې به عمل کو. د مالدارو خلکو د پاره یو شانتي احکام، د غریبانو د پاره بل شانتي احکام. مالدار سړی بغلا وکړه، غلا به ثابت شو نو داغه د پاره حکم بداو ویجی وې مخ ولا تور کې او ګټول کلی کې وګرځوي بس دغه د سزا ده. او کله غریب انسان نه بیسو کنه بدا شکار وشو نو ویلاست نه پرېګ نو د مالدار د پاره به یو شانتي احکامات دا ولي د دې وجه دا غوې دین الله منسوخ. قران مجید کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي دا مشرکان غواړي چې تا د هغه خبرو نه واړې کوم چې مونږ ته د وحي په ذریعہ باندې بیانو وې کله شان نرمي په کې را سره وکړي. ګوره مسلمانانو ډېر کرتا د فرضي حکم چې قران بیان کړی دی چې لیور به د خپل ورنداري نه پرده کوي، د جنې خواخي با د جنې د پلار نه پرده کوي. دارنګي یو پلار د خپل لور کړه لاړ واده شوی کړه نو دا پلار با د دغه جنې د اندروریانو نه د یوریانو نه بدا پلار پرده کوي. ډیر کرتا د کور ګڼ افراد دي د فرضي حکم وته بیان کا یره چې کنه د زمو خاندان ډیر اوچت دی او موږ ډیر خاندان دي چونکه زموږ زړونه پاک دي او چونکه چنانچه هغه او دغه قران هغه دغه خبرې نه مړي. قران وی پرده بکې پرده بکې نو زمون په زړه کې دا خبره ناراضي او موږ چونکه پاک خاندان یو موږ اعلی یو الله ته معلومه ده چې تاسو څومره پاک یو تاسو څومره پاک. نو مداهنت په دین په کارونو کې سستی کول د آیات مبارکه کې منع فرمایله شوی ده. نه بکیږي نرمي سستی باندې کوي. دویم نمبر ولولا ان ثبتناک او کومنګ نه وکړه کلکړه تعالی را په دین باندې پیغمبران لقد کتا یقینا نزدیدا ترکنو الیهم چتبا کوښوي وې دویتا ډیر کرته مشرکانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی
وای مونږ بستا د الله اومنو فتقو زمونږ دا 313 کې سنه څخه ومنه کنه ګوره مو خو دیو ته خدایان نه وایو مونږ دیو ته خدایان نه وایو خو دومره خورا سره ومنه چې دا هم د الله په نس مرتبه خو لري کنه اے زمونږ وکیلان دی الله ته زمونږ سفارشیان دی الله ته نو سنه سره ومنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب د مکه مشرکان ولم سو وی دی ورارت دی وای چې سنه نرمي خو پکې وکی کنه دومره خو جوخ مخالفت نه کوي د ډېر وخت نه زمونږه خدایان دي لږ ډېر گزارت را سره پکې وکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چاچا دیو ته وایا که په یو لاس کې را لسوت سپوږمۍ را کې او په بل کې د انور را کې په دې دوانو بخپې کې دما خدای الله سره وحده لا شریک سره څوک شریک ټهراواله نشه د الله پیغمبر په دین کې مداهنت نه دی کړی ولو او دا په الله رب العالمین لوی فضل ډیر کرته یو انسان په دین کې دغه شپې ولي وخويږي الله ول استقامت نه ور کړي نورونو په دین باندې عمل کول دا زما استاد کمال نه دی یو انسان په دین باندې کلک عمل کوي نو دیو په دې باندې خپل فخر نه غني وګوره د دومره ماته ما دا چې الله مستقیم کړي دا د الله فضل دی نبی علیہ السلام تعالی فرمایي ولولا ان ثبتناک او کنه مونږ کلک کړه تعالی را پیغمبره لقد کدت ترکنو یقینا نزدې دا چې توکوک شوه و الیهم دویتا شیئا قلیلا لغونته توکوک شوه وي نو معلومه ده چې نبی علیہ السلام د دین په احکاماتو کې لږ هم نه کوک شوه ها کدا چې شوه پیغمبره اذا لاذقناک دغه وخت بخام خامون سکله و تا تا ضعف الحیات دچن عذاب د دنیا و ضعف الممات او دچن عذاب د مرګ ولی نبی علیہ السلام تعالی فرمایي چې د دین په احکاماتو کې او د قران په احکاماتو کې تا د دې کافر سره رعایت کړې نو په دغه وخت موږ تا ته د دنیا او د آخرت د مرګ عذابو دچن سکله وجه صدا ګورې مسلمانانو چې څومره سر غټي نو دومره درد سیوای څومره چې یو غاړه تیز رواني دومره د اکسیډنټ هم صحیح خطرناک د الله په نس د چا مرتبه سیوای دومره د غلطي هم صدا هغه لوی ده نبی علیہ السلام ته وایي کته رعایت کړی وې تا د خپل خواهش د وجینا د دې د مجبورې د وجینا تا د دې سره کوښښ وې د دې خواهشات ته نو مونږ با لا ازقناکا مونږ به سکلوي تا تا ضعف الحیات د چن عذاب د ژوند و ضعف الممات او د چن عذاب د مرګ ثم لا تجدوا لك علينا نصيرا بیا بنو مندلتا د ځان د پار علینا پمون باندې نصيرا سو کیم دادی بل آیات کی فرمای و ان کادو او یقینا نزدیدا لا یستفزونک چې دیو چلونه جوړ کی ستا خلاف من الارض دزمکنا کله نا کله باطل فرض تا ته وای سلګ ډېر گزاره کوه ډېر تریخ مزه سنه څخه گزاره کوه کنه یاران نسوانی دا نوجوانی دا کله کله ویږي د اوس کاروبار د نه پدې کې بخامه خد سود گنجائش کو برازي نو سنه څخه گزاره وکا نو کې یو انسان وای نکیږي الله مکلف کړي مو الله فرمایي دا نه خو نه الله ندی رعایت کړه تاسو سره نو چې کله و نشي نو بیا به مخالفین ستاد وته کوشش کوي دې په سنه طریقه دې دې نه سکو لړکو لکه دا خو زمونږ د مرضی خلاف لګیا دي زمونږ په کاروبارونو باندې رد کوي شعیب علیہ السلام په قوم باندې رد کوو وی مکه وي په دې نافتو کې کمه نو شعیب علیہ السلام ډېر منځونه کول ډېر عبادت گزارو نو قوم بوته وی یا شعیب الصلاتک اے شعیب د امون ستاته د دې خبرو حکم کوي چې ته موږ د خپل معلومه د ګټي وټي نه منه کې ساده ډېر منځونه او د عبادتونو او تقوا دا ته د دې خبرو حکم کوي چې موږ د خپل معلومه کې د خپل مرزي موافق ګټه مټه اغستل پری نه دا نه کېږي ښا تخپل منځونه کوا خپل تلاوتونه کوا خو نور په مونږ باندې رد ما کوا
او کچرته کې یو مولا خامخا نقل لريږي او د خپل پیغمبر په دې سنت طریقو باندې روان وي چې هغه په دین کې سستی نه کوي، نو بیا به قوم راجم شي یا رجب رضانه به جو بل مولا راول و دې نقل لريږي خامخا په مونږ پورې نخته ده، نو بیا به ستاسو وته کوشش کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په دین کې نرمي نه اختیار ولا نو په وته باندې مجبور کړو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت دا د دې خبرې دلیل دی چې په دین کې هغه نرمي چا سره نه درکړي. نو ډېر کرته د مشرکان بغواړي لا یستفزونک چې چلونه جوړ کې ستا خلاف دروغ بدر پوری جوړي، غلط پروپاګاندا بدر پوری جوړي، بدنامي بدل کوي چې په څه طریقه باندې د دې زین لر کوه. لا یستفزونک چلونه جوړي ستا خلاف من الارض دزمکنا ليخرجوك منها چوباسی تعالی رد دینا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا پدغ وقت بدیو حسار نشي ورستستانا مگر ډیر لګ. کوم یو انسان چې ستا د مرګ بندوبست جوړي ستا د وتلو کوشش کوي نو ولې دیو به همیشه پاتې کیږي؟ دا به الله په دیو باندې الټه کوي. ولې دا د الله د دین قانون دی. سنت من قد ارسلنا دا طریقې دی الله فرمایي سنتا دا طریقه د زما من دا هغه چا سره قد ارسلنا چې مونږه لګلې دی قبل کما مخکستانا. وګوره پیغمبران څومره امتیان د پیغمبرانو چې د خپل پیغمبر مخالفت ته بڑی والی وي وګوره غوي هلاک کړشو. نو کوم خلک چې ستاسو مخالفت نه نقل لري نو زما دغه طریقه ده د خپل پیغمبرانو سره تاسو هم هلاکی. سنتا دا طریقې دي زما من قد ارسلنا دا هغه چا د پاره چې مونږه لګلې دي قبل کا مخکستانا مر رسولنا د خپل رسولانو نا ولا تجدو او تب بیان مومه لسنتنا طریقو زمدرا تحویلا اڑون کے. سبحان ربک.